عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چویلو نبی علیہ السلام من صام رمضان سوک چی روزہ ونسی در رمضان ویلے ایمانا مانا دا وجد ایمان دا ایمان دا وجد سمانا مومن دی روزہ نسی دا اللہ حکم دی روزہ نسی و احتسابا او دا تپارا دا طلب دا ثواب دو کارو سو گور روزہ ونی والا دا صدا پارا دا ایمان چی اللہ حکم دی زی نسم و احتسابا او بل دانیتو چی ثواب ماتی ملاو سی دا برشان پر روزہ کی ضروری دی ایمان چې الله حکم دې زینې سم او بل چې ثواب ملوي او کدی د پاره سم چې خلق مو ماته ویل روزه خوري یا د پیغور د وجه روزه نسی ویلې او بل د احتساب ثواب لته نه پکې ویلې بل یو غرض پکشي نو بیا چې کوم دی هغه د بشارت سره پار نه دی نو ګوره چا روزه ونی ولا ایمان هم د پاره د وجه د ایمان و احتساب نه د پاره طلب ثواب وغفر له ما تقدم و ببخشل سیدر ما حقا تقدم من زنبی چی کمی مخی گناوی دا کری وی بلا با حقا طول گناوی چی دا مختا کری عرب و بخشل سی و من قام رمضان و چوک چی قیامو که دا رمضان دور قیام دا رمضان سانا تراویح مرادی و دریجی پروژه کی نو ولانا دقیقه دا مراد چی دقیقه بس و دریجی نو قام رمضان چی دا و دریجی قیام دا رمضان من تراویح وکی ایمانا مانا دا وجد ایمان نبی الاسلام طریقه دا و احتسابا او بل ثواب نیتی د خلقو د شرم د بیری د وجی یا د ریا د وجدانی نو څه وسی غفر له ببخشل سدل ما تقدم من ذنبی چې کم مخکې ګناه د کړیو ما چې کم مخکې ګناه کړی دي کاله سم مخکې دا ورځ سم مخکې ټول الله وربخښي کښنی ګناه تقدم من ذنبی څخه مراد چې مرادي او صغائر ګناه مرادي کبایر یا شرک یا درکم بدعات دا ندی کی داخل ومن قام لیلة القدر او څوک چې قیام کوي په شپه د قدر باندې شپه د قدر سره شب قدر باندې معنی په شپه د قدر باندې دی ودر دی تراویح وکړي نفل منځونم کوي ایمانا د وجد ایمان و احتسابا د وجد د طلب د ثواب غفر له وبخشل سدل ما تقدم من ذنبه هغه چې مخ کړی د څه ګناوي چې کومې ګناوې صغایر د کړي وي هغه به الله وربخشي او امید دی چې الله کبایر یې وبخشي وعنه دا رقم روایت دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سے قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایله دا الله رسول كل عمل ابن آدم هر عمل د ابن آدم یضاعف الحسنه تو چند وکړل سی لیکي دا هغه هر عمل د ابن آدم څه دی چې معنی انسان کم عمل کوي د نیکی دا به دو چند سی څونه دو چند سی بعشر امثالها دونه به چند چې لس واره به دا لس مثال ورکول کیږي معنی یو نیکی به په لس ورکول کیږي کې ورپی خیرات کله الله به لس ورکي یو ګوله دی ورکله لس ګولو ثواب لري یو ډوډۍ دی ورکله د لس ډوډۍ ثواب لري یو ګلاس دی ورکي د لس ګلاس ثواب لري هر عمل د ابن آدم یضاعف الحسنه تو چندکی جبا غنی کی پاشر امثال بانی پلس مثالو بانی الى سجف ترسو پوری تر وسو دو چندی پوری تو پیژ نو تر وسو پوری معنی د لسونی سه تر وسو پوری دا معنی څه معنی چې څونه اخلاص تا د پکښیولو تر وسو پوری بداغه سبب ته ناویږي کله اخلاص ولو ولس نیکی ویناس او کترغه زیات اخلاص ولو شل دیر سلویش او چې فل زیات اخلاص ولو وسو تم نسیږي قال الله تعالی ویل دی الله پاک سویل دی الا الصوم مگر صرف یو روزه ده فانه لی بشک دا روزه چې کوم زما د پاره ده دا روزه چې ده د هر عمل الله عز وجل لیکي ور کومه تر وسو پور چې څون اخلاص کې موجود دي خو صرف یو روزه ده هغه چې ده انا اجزي به زخفل جزاء ور کوم ده په پیژ معنا ده نور وخت چې انسان عمل وکي یو نه کې پلس زره ده تر وسو پوری چې څونه به اخلاص کوي خو صرف یو بیا روزه ده الله روزه ده چې داغه جزاء زخفل یم زه خپل ور کوم ولی یدعو شهوته د پریج دی شهوت خپل را په
روژه کې انسان څه وکړي خپل شهوتونه خوندونه پرېږدي وطعامه او بل خپل خوراک پرېږدي د څه وجې من اجلي زما د وجې الله وایي دی راولاړ شي خپل شهوت او خپل خوراک زما د وجې پرېږدي نو چې زما د وجې پرېږدي الله وایي زه درته بدله خپله ورکوم بیا وایي للصائم فرحتان د روژاتي دپاره دوی خوشحالۍ دي روژاتي دپاره څو خوشحالۍ دوی خوشحالۍ دي فرحة عند فطره یوه خوشحالي ده په وخت کې د افطار ده چې څو خدای روژه ماتي په دغه انسان یو قسم خوشحالي ډېره خوشحالي ده بینې یوه خوشحالي الله یې زه ورکوم هر ورځ روژاتي ته چې د روژه مات په وخت کې به دی چې شي خوشحاله وي زه اوس کوچنیان څه دي روژه پېشلمۍ دې دپاره کوي چې زه څه شي وکړم روژه مات وکړم بینې کوچني ته چې ووایه چې څه شي به په روژه مات به نه راځې نو دی څه کوي د روژه مات ده ته هم خوند ورکوي وایي یا زه هم روژه نیسم دی په پېشلمۍ ځان کښېنوي د خوبه ځان باسي صحیح شولو د څه دپاره چې د روژه مات خوندونه ما ته هم حاصل شي نو دا چیز په حدیث کې راغلی فرحتان بیا خوشحالي دي فرحة عند فطره یوه خوشحالي ده په وخت کې د افطار او فرحة عند لقاء ربه او بله خوشحالي ده په وخت کې د ملاقات د خپل رب سره چې المړ سلو د مرګه بعد چې بیا کوم هغه د خوشحالي ده هغه بیا درته میلاویږي ولخلوف فم الصائم او بېشکه خامخا هغه بوی د خولې د صائم وینې د روژاتي څه چې روژه ونیسي د هغه د خولې څه بدبویي راوځي وینې معده خالي سي نو هغه بیا څه کوي بدبویي کوي بیا خوله خوند هم دغه شی نه خوري نو خوله خپله هم څه بوی کوي نو دا کوم بدبویي چې راوځي د خوله څخه دا الله ته ډېر خوښ دی لخلوف فم الصائم هغه بوی بدبویي د صایم د روژاتي د خولې اطیبو ډېره خوشبوداره ده د الله په نیز باندې خوشبوداره ده په نیز د الله باندې من ریح المسق دغه خوشبویي څخه د مشک شکل په دنیا کې تر ګوتو خوشبو لري نو دغه د روژاتي د خولې بدبویي چې کوم دا تر مشکو تر خوشبو چې کوم الله ته ډېره خوښه ده او بل دا دی والصیام جنة او د روژه چې کوم دا ډال دی بچاو دی د چیز څخه د هر قسم ګناو څخه وینې ډال څه لکه څنګه چې په جنګ کې په خلکو په خوا ډال استعمالوي د تور د پارسي یا د تبخي رقم شي دا چې به هغه استعمالوي چې هغه به تور ورته کش کړه د به ډال دی ورته ونیي نو دا تور دا روژه چې کوم دا هم ډال دی لکه څنګه چې په ډال باندې د دښمن د تورې بچاویږي نو دا رقم په روژه باندې انسان چې دښمن شیطان دی د هغه د حملو څخه بچاویږي والصیام جنة او دا روژه چې کوم دا جنة دا ډال دی و اذا کان یوم صوم او څو چې ورځ د روژې وي بیا څه پکېږي یوم صوم احدکم فلا يرفث نو دی دې چیش نه کوي دی دې رفث نه کوي لا یتکلم بکلام قبیح رفث څه ته وایي خراب خبرې دې نه کوي سړي په یوه ورځ باندې روژه وله مانه روژه ونیسي په کار دی چې دی د بدو خبرو څخه ځان وساتي ولا يصخب او څه به کوي لا يرفع صوته بالهزيان او اواز دی په پالتو شیان باندې نه پورته کوي پالتو نارې دې نه وایي پالتو چیغې دې نه وایي پالتو خبرې دې نه کوي هغه رفث څه ته وایي بدو خبرو ته ښکنځا ورته وایي او یصخب څه ته وایي چې پالتو خبرې پالتو نارې دا دې نه کوي فإن